السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وی امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به نوخال کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی 2 میاشتو ناوې ښځه د یار سره متیزه وتښتېده دوستانو خاوند ورپسې په چغو چغو جاري ډېر خفه دی خاوند وایي ما ورسره رښتیا مینه کړې وه زما ډېره زیاته خوښه وه خو هغه ښځې ما سره بېوفایي وکړله خاوند وایي زما نه ښځه ولې وتښتېده ټول حقیقت یې راښکاره کړو زموږ دا ویډیو هماغه وګورئ چې پوره حقیقت نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی نوخال کې 2 میاشتو ناوې ښځه متیزه وتښتېده او خپل خاوند یې پرېښوستو د پردي سړي سره وتښتېده دوستانو چې کله یې خاوند ته پته ولګېده نو خاوند یې یوسف جان سره پروګرام وکړو او یوسف جان سره یې په پروګرام کې وویلې چې زما ښځه ما ته ډېره زیاته ګرانه وه ما ورله ډېره زیاته ازادي ورکړې وه دې زما د هزارې نه غلطه پیدا واخیسته او دې زه پرېښوستم ما سره یې غټه دوکه وکړله زما ډېره زیاته خوښه وه ما به د دې خوشحالولو لپاره هر څه کول ما به مزدوري کوله ټولې پیسې به معمول نه ورکولې ما به دې ښځې له ورکولې چې زما ښځه خوشحاله وي خو بیا هم زما ښځه خوشحاله نه شوله زه یې پرېښوستم او وتښتېده خاوند یې وایي ما اوس د خفګانه نشه شروع کړې ده نور سګرټ وغیره هر څه نشه کوي دوستانو خواښ یې په چغو چغو جاري وایي زما د زوی زندګي یې تباه کړله اول به یې زما زوی سره واده نه کوو چې زما زوی سره یې واده وکړو نو بیا ولې تښتېده دوستانو الله دې وکړي چې هغه ښځه باندې په زړه باندې رحم اوبه راټوي شي او خپل خاوند له واپس راشي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام